أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. سورة محمد آخری رکو دا مخی آیتونو کی تذکرہ د منافقانو شروع کړوا. منافقان د قرآن کریم بعضی احکامات اغا بدګنی اگرچه په ظاهر باندې به یو څه وي خو لیکن د دین او د شریعت چې کله بعضی احکامات نازلیږي نو په دې باندې غمیږي. کله چې جهاد نو پرس شوه نو دی به وی چې دا جهاد ولی نه پرس کیږي، د جهاد حکم ولی مونږ ته نه کې، مونږ له اجازت راکړه چې مونږ د خلکو سره پوه شو، مونږ په خپل مټي وازمیو. لیکن چې کله جهاد فرض شو نو منافقان بشا شو. الله رب العزت دا غي تذکره وکړه پدی باندې بیا داسې حالی لکه د مرګ. دا داسې خلق دي چې دې ته سغون ته کې اختیار میلاو شي نو فساد کوي په ځمکه کې. دارنګې دلته کې دی نو یو سوي چې کله بهر لاړ شي نو فساد کارونه کوي، دلته به ځان خیرخواح کارا کوي، بهر به فسادونه کوي، خپل ولی به کټ کوي. الله رب العزت وی په دغه کسانو باندې لعنت ده د الله د طرفنا. الله دې کاڼه کړلی د دې سترګې اړندې کړلی، دی قرآن کریم کې سوچ ولی نه کوي، فکر ولی نه کوي، یا آیا د دې په زړونو باندې تالې لګېدلي. بیا تذکره د هغه چا کوي چې د دین ناغوښتي دي، د دین کارونو ته خپل شاګانی ګرځولي، هدایت ورته ښکاره شوی دی، بیا هم د دین کارونو ته د دې شاده. دا ولې شیطان ورته دا خبرې ډولي کړلي، دې ته امیدونه مخکې کړلي. دا ولې وایي دا دې وجې نه چې دې داسې خبرې کولې هغه خلکو ته چې هغې د دین دشمنان دي، د توحید دشمنان دي. هغه خلکو بنو نذیر او بنو قریظه چې هغه د مسلمانانو دشمنانو، هغې ته وی ستاسو په باره کې منګه د بل چا خبره نه منو، مطلب د مسلمانانو نه منو، د پیغمبر نه منو، منګ به ستاسو ملګرتیا کوو، که تاسو باندې بد حال راغی، جنگ د باندې راغی، منګ به ستاسو ملګري یو. لکه نور ځینو کې د هغې تذکره راځي، به صورت حشر کې راځي خبره، مخکې هم څه لږه خبره تېره شوې وه. الله رب العزت وایي دا دروغ وایي، ما ته د دې پته ده د دې حال به صحیح د مرګ په وخت کې چې کله ته ملائک سا اخلي هغه وخت کې به د دې څه حالي او دا وهل ټکول به ورسره وي. خو هغه داسې حال دی چې هغه انسانانو ته نه ښکاري. ده ته په خپله پته به لګي، لیکن
نور خلق خوا او شا کې خلقي هغه دا خبرې نینی دا ولې دا وهل ټکول وسره ولې دي دا دی وجینا بیانهم اتبعوا ما اسخط الله دی تابعداري د هغه څه کړله چې پاغي باندې الله یې غوسه کړل هغه کارونه باندې الله غوسه کیږي په شرک باندې الله غوسه کیږي په کفر باندې الله غوسه کیږي د الله د الله د رسول په مخالفت باندې الله غوسه کیږي نو دی هغه کارونه کوي تابعداري کړل د هغه څه اسخط الله چې الله یې غوسه کړل الله یې خپه کړل وکریهو رضوانه او دی د الله رضامندتیا بد ګڼل نو فاحبط اعمالهم نو دی اعمال برباد دي تبا دي اعمال بے فائدې دي وس دې زینا د منافقانو نور بعضی حالات ذکر کړي د دې دا خیال لې چې زمونږ په زړه کې چې سدي دا براو نوزي دا به مسلمانانو ته پته ونه لګي الله وی زبیرو باسم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی ته نه پیژنې چې دا کم کم دي زبې تا ته وخیم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت وی چې ته بعضی علاماتو باندې خو پیژنې دا د علامتونه و پکې د منافقانو بعضی علامتونه قرآن کریم کې هم ذکر دي او بعضی علامتونه د منافقانو هغه احادیثو کې هم ذکر دي نو چې دا د علامت پکې نو د منافقي ګڼ علامتونه دي سورہ سبکیو شو بوایو الله وی خامخا امتحان کولی کی تاسو باندې دا امتحان ولی کیږي الله ته ولی پته نشته اسو الله وی نه ما ته پته ده خو زه ښکار کوم چې داخله کې ویني مجاهدان څوک دي صبرناک څوک دي او د دې مخالفت کوونکي څوک دي بیا د کفر خبري د دې خلکو د پیغمبر مخالفت د الله مخالفت نستی چلبو کی نقصان به ورسي نه الله ته نقصان نشي رسوله د الله رسول ته نشي رسوله سی چل کې خپل ځان خرابوي خپل ځان بربادي حکم دے مومنانو ته اے مومنانو د الله او د الله د رسول تابعداري کوي خپل عملونه د دې په خلاف باندې مت باطلوي او کافران خلق هغه دغه کسبونه کوي الله تعالی ته بخنه نه کوي تاسو ته بخنه کوي او تاسو سستی مکوي دیل دعوت دروغ مور کوي راضی مذاکرات کو راضی صلح مصالحت کو نه تاسو به دعوت نه ور کوي اغي دعوت درکې در کی اب یا دا دنیا د ژوند خبره کوي چې دا خو لعب ولهو او بیا اخر کې خبره بداسي کوي چې د الله په لار کې خرج کوي الله په لار کې چې خرج کول کېږي مسلمانان کوي مؤمنان کوي او دا منافقان خو بد غني نو خرج نه کوي الله ګور تاسو نه ټول مال نه غواړي الله وی زغنیم تاسو غریبانان یی فقیران یی الله ته محتاج یی که تاسو نه کوي نو تاسو به لرکم نور خلق براولم اب تاسو شان نه بیا ام حسب الذين في قلوبهم مرض آیا ګمان کړل هغه کسانو چې په زړونو کې مرض دی الله یخرج الله اذغانهم چې الله بچری راو نباسی د دې د زړونو کې نه حسدونه بغض عداوت د دې په زړونو کې چې کم سکینې دي غندونه دي اب راو نوزي الله به راو نباسي ولو نشاء لاریناکهم الله وی کچری منغوخته نو منغ به خودلی وی تا ته دی فلا عرفتهم بسیماهم نتاو پیجندلی وی دی په نخود دی باندې ولا تعرفنهم فی لحن القول او خامخا پیجنې ته دی لرا په چالاکی د خبرو کې والله یعلم اعمالکم او الله پویږي ستاسو په اعمالو باندې الله ستاسو عمل نه پیجنی الله ستاسو په ظاهر باندې پوهه نو ستاسو په باطن باندې پوهه
منافقان دي. الله رب العزت وی ته پیجنې د دې په نخو باندې، د دې په چالاکۍ د خبرو باندې، چالاکی بکی راضی با قسمونه بکی. لکه رسو صورت منافقون دے التکی وی دا منافقان راضی تاتا دیوی نشهدو انک لرسولو رسول اللہ تدا اللہ رسولی وی. اللہ وی ٹھیک دا خبر خو صحیح دا چے اللہ تدا اللہ رسولے، لیکن منافقان چی دینا دروغ جندی دا خبر صحیح کرلا. یا الدگی نور علمی خبری دی پکی منافقان پا دی خبر خبر کی چی دی تا گواہی وی دی پا دی خبر کی دروغ جندی. الدگی انشاءاللہ راشی خبر بکو پی. نگن علامتو ندی قرآن کریم کے سورہ توبہ کی دارنگے سورت نساء کی گن علامتونا ددی بد خویونا قباحتونا ددی ذکر کرلی. امخ کی منگوئے اتلس بد قباحتونا بد خصلتونا ددی پدی صورت کی آخر کی ذکر کی مخ کی نشورو دی. بازیو احادیثو کے مرازی منافق سڑے سوئی دا منافق و ادری علامات تی کلوئی سلور دی پینزو بعضی پا دی نورو کے جمعی. منافق سڑے چی خبر کئی نو دروغ بوئی، خبری چی کئی دروغ بوئی، دارنگی خبری چی کئی نو قسمون ابا کئی وچ پوچ قسمون نو کئی. اب گمانی دے پا بل بانے خپل زان پرشان دے پا بل بانے قیاس کئی زد دروغ وی منو بل بم دروغ جنی بل بم دروغ وی نو دا بل ممات دروغ جن وی. نو آیت المنافق الثلاث وی دری علامتون دی بد خصلتونا دا دی اذا حدثا کذبا کلچ خبری که نو دروغ بوی، دارنگی کلچ اذا خاصما نو فجرا کلچے دے جگڑ کئی نو کنزل بکئی جگڑ کی کنزل کئی. اگورے او نن سبا خود دیر دا خبر روانی دی ہر سڑے لگیا دے بس پا کنزلو مائے روان دے دیر خلق لگیا دی کنزلی کئی. او دا کم چی دا میڈیا دا الیکٹرانک میڈیا باندے اگی بانی چی کم کنزل روان دی ٹول لگیا دی یو بلتا کنزل کئی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا کنزل چی کئی خبری چی کئی جگڑ چی کئی مقابلہ کئی یو بل سر لگیا دی بحث مباحثہ کئی نو کنزل پگی کئی. کم جکی چی گورے بس بحث مباحثہ دا یو بس بل سر بحث روان دے دا سبارہ کی عرص سبارہ کی چی روان دے نو کنزل لیو لگیا دی بدی ردی ہوئی. دانے کلچی امانت و سر کے خودیشی نو دے بخیانت کئی. نور علامتون ہم دی کلچے وعدو کی نو خلاف ورزی بکئی. دارنگی چی کلا خبر راشین ویا قسمون بکئی. اذا عاہد غدر روی وعدو کی خلاف ورزی بکئی. دام عام دا زمانگا خلقو کی وعدو بیکڑی دیوشی وعدو بیکڑی لوز بیکڑی او چی گوری آگا خلاف ورزی بروانی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ اللہ و خامخا امتحان کم تاسو باندے ازمی ام تاسو لرا حتی نعلم المجاہدین تردی پوری چے خکارکو منگا مجاہدین لرا حتی نظہر المجاہدین وی تردی پوری چے منگا خکارکو مجاہدین لرا ستاسونا و صابرین و صبر کون کو لرا ونبلو و اخبارکم او منگا وازمی ہو ستاسو خبرونا تاسو سوائے خبرونا کوئی ستاسو دا خبرونا چکم دی دا منگا خکارکو خلکو تا ان اللذین کفروا یقنا کسان چی کفر کرلے وصدو عن سبیل اللہ او منشوی دا اللہ دا لارینا پخپلم منشیدی نورم دا اللہ دا لارنا منکے وشاقو الرسول او دی مخالفت کرلے دا رسول دشمنی کرلے دا رسول سلام من بعد ما تبین لهم الہدا رستو داغنا چی خوازے شوے دے دیتا ہدایت خوازے شوے دے بیام روان دی خلاف کئی دا اللہ دا رسول
لیزر الله شیئا چر زر نشی ورکولی دی دا اللہ دین تیس وسیحبت اعمال مخامخا برباد بکی اللہ عمل نددی ددی اعمال بے پیدی کی ددی فائدہ بانائی دی با عمل کئی لگیا بھئی سیکڑی فائدہ شتے نا اس فائدہ نشتی یا ایو الذین آمنوا اطیعوا اللہ اے مومنانو تابداری کوئی دا اللہ و اطیعوا الرسول او تابداری کوئی دا رسول دا اللہ تابداری کوئی دا اللہ دا رسول تابداری کوئی ولا تبتلوا اعمالکم او خپل عملنا باطل وای ما چې تاسو د الله د الله د رسول نه خلاف بل کار نه کوئ الله د حکم نه خلاف کوئ د رسول د طریقې نه خلاف کوئ نو دې باندې خو تاسو عمل باطلیږي دا نه دشمنی کوئ د الله سره د الله د رسول سره عمل به برباد شي لا تبتلوا اعمالکم او خپل عمل نه برباد وي چې تاسو الله تعالی کې خبرې کې بدره دی وې د رسول ته خبرې کې بدره دی وې په دې باندې خو عمل بربادي کا دا لګیا دي کله غیبتونه کوي د الله خبرې کې غیبت کوي عیبونه وي الله باندې جو موږ یې مندلیو نو او الله تابعداري کوي د الله او تابعداري د رسول کوي ولا تبتلوا اعمالکم او مباطلو خپل اعمال مخربو خپل اعمال ان الذين كفروا يقنا کسان چې کفر کړي او صدوان سبیل الله منشوي د الله د لارینا خلقم د الله د لارنه منکه او په خپل منشوي د الله د لارینا ثم ماتو بیامرشو وهم کفار پدا سه حال کی چې دی وو کافر پزله کې کفارو پخکارا باندې اگر چې بعض خلق بلګیای ځان به مسلمان ښکارا کوي لیکن پزله کې کفر نه نو فیصله چکی نه زړه په مسله باندې کیږي ان الذين كفروا یقینا کسان چې کفر کړي او صدوان سبیل الله او منشي د الله د لارینا ثم ماتو بیا مړکیږي مړشو په داسې حال کې چې دی کافر فلا یغفر الله لهم نو الله چر بخنه نه کوي دیتا کافر سړی ته بخنه نه کیږي مشرک ته بخنه نه کیږي الله رب العزت داغه بارکه اٹل فیصله کړلا مَن یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه چا چې شرک وکړ الله سره نو د الله په د باندې جنت حرام کړل او مأواه النار ټکانه به جهنمی کلو ان الله لا یغفر یشرک به ويغفر ما دون ذلك الله چرته نه معاف کوي چې د الله سره شرک وشي د شرک نه علاوه نور گناهونه کته گناهونه کله او واړي نو معاف به کی لیکن شرک چرته نه معاف کوي ان الله لا یغفر یشرک به ويغفر ما دون ذلك او کله د پیغمبر مبارک یې موي ما او ته اوري دې د پاره چې ما ته داغې نه سبق واخلو الله وایي کدی پیغمبرانو شرک کړی وای نو د دې عمل نه برباد وای کتا شرک کړی وای پیغمبرانو ستا عمل نه بربادي ولئن اشرکت ليحبطن عملک وای ستا عمل به برباد کړی وای شرک خدا سي شی وای چې په هغه باندې اعمال برباديږي دا نور اعمال چې سدیا خودي یو سړی دی دا فقه او مسله یو مسلمان دی او هغه سوخ کې حج کړل او دغه نورستو دی مرتد شو بیا مسلمان شو چې مسلمان شو نو وس د دې نورستو چې دی بیا طاقت یې د حج کولو نو د باندې دوباره حج وی پرز دی هغه مخکینه حج لاړ او تل وی اگر چې اختلاف فقيه علماء چې دغه حج هغه پوره دی بیا کنا بل حج بکئی وای دا خو نه مسلمان شو کنا چې نه مسلمان شو چې تل یا تل یا پسین لاو شي دي اوس باندې مخه چ پېشمار وي مخه ته د باندې د سره مال او دولت شه د حج طاقت شته نو د حج له دوباره زی مخه یار سره برباد شوی اباځي وینا مخه چې توبه زر او وستانو امخکینی سيزونه هغه بیا په ځای باندې پاتې شي فلا يغفر الله لهم لا چرب خنن کوي دي ته فلا تهنوا نو سستی مکوي وتدعو الى السلم او تاسو دعوت مور کوي روغ ایتا وانتم لاعلون یقینا تاسو اعلی تاسو کامیاب یی تاسو اوچت یی والله معكم الله تاسو ملګری دی الله تاسو سره دی وليترکم اعمالکم او چرې کمه وونه کی تاسو د اعمالونه تاسو اعمال به الله چرته کم نه کیخه
د دې نه معمولی سره برابر کم نه کی تاسو له زیاتې کمی نه نیک اعمال چې څوک چا کړلی او یعمل مثقال ذره خیر یرا او وړو کې عمل یو سړی کړل نو الله رب العزت اغلا پلس چند باندې ور کوي پاویا چند باندې ور کوي نو په وسو چند باندې ور کوي نو د دې نه اخواته پاویا زره باندې ور کوي داغه نه اخواته پلکاو باندې الله ور کوي داغه نه اخواته سمره چې الله خوخي نو امر ور کوي والله معكم ولا يتركم اعمالكم چری برباد بنکی تاسو اعمال چا چې نیک اعمال کړي نو داغه بدله بدته ملاويږي خو چې د مسلمان انما الحیات الدنیا لعب ولهو یقینا دا ژوند دنیوي دا خو لوب دي او دا مذاق ده لهو لعب دا خو له لعب دی وي وان تؤمنوا که تاسو ایمان راوړ وتتقوا تقوا یو اختیار کړه یوتکم اجورکم نالا بدر کی تاسو له تاسو اجرنا ولا يسالکم اموالکم او لا نه غواړي تاسو نه تاسو مالونه تاسو مال نه غواړي زه په ځای خورازي وای مال نور کوي نو دا بعضی اعمال بعضی مالونه هغه داسې دي چې هغه عام صدقې دي عام صدقې هغه ترغیب ورکړي د الله په لار کې خرچ کوي لیکن په زور باندې اخلي نه ولا يسألكم اموالكم نغواړي الله تاسو نه ټول مالونه تاسو یا ولا يسألكم اموالكم نغواړي تاسو نه مالونه تاسو د ځان لپاره بلکې تاسو نه چې غواړي وای چې ورې کوي خرچي کوي نو دا تاسو د پیدې د پاره دي ولا يسألكم اموالكم ان يسألكموها کو الله سوالو کی غواړي تاسو نه دغه مالونه فيحفكم او تاسو باندې زور راولي تبخلوا بیا په بخلو کوي ها ويخرج اذغانكم او تاسو د زرونو هغه کینی هغه حسد د زرونو هغه خبره اب مخ تراوزی بخل براوزی ها انتم هؤلاء بیا تاسو عقل غوي تدعونا نو تاسو را بل کې دی لتنفقوا فی سبیل الله دې لپاره چې تاسو انفاق وکړئ د الله په لار د الله کې فمنکم من یبخل نو باز تاسو نه هغه چې بخل کوي ومن یبخل او څوک چې بخل کوي نو فإنما يبخل عن نفسه نو دې بخل کوي د خپل نفس د وجینا د نفس بخیل له نفس کې نور مسلې دي داغه د وجینا کوي خبر خو عامه ده قیامت پوری خلکو د پار را روانه ده نو کله چې الله رب العزت وای خرچ کوي نو دغه خرچ چې نه دا ټول مال خوستانه نه دی غوښتلې ستانه کو غواړي د کم چې فرضي او واجبي دي نو په کال کې 60 روپو کې 1 روپۍ ده ته دانش ورکول الله لا او دا فصل چې کم تعالی درکړل راخې جوړل دي نو پاغي کې ستانه لسم غواړي ایا بعض ځینو کې شالما عام زموږ دلته کې لسم ده نو لسم غواړي نه استا یو پکې الله لورکا باغونه دي استا فصلونه دي استا پټي دي استا دانه دا غلدا دغه لسم ورکا الله لکنا ټول خوستانه نه غوښتلې که ټول غوښتلې وینو تاسو بیا بخل کړي وس بس کوم سبا د پاره بس کوم د پدې باندې نه پويږي چې الله یې غواړي نو طالب درکې ښا او کم یو سړی چې څومره خرج کوي څومره ور کوي څومره صدقه کوي نو امر الله رب العزت هغه نور ور کوي دا قانون دی دی وبو کې چې کلا یو سړی خوا کې ډن جوړ کړی نو څومره چې دې وباسي امر ول نور راځي او چې نو وباسي جو هغه سړی په پرتی دی کا ازلې پکی نوی ول نه راځي او چې دا شتت لرګ نور راځي او دا بعضی روایتونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا غسی خرج کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل زما زپدې نه خوشاله ګم چې ما سره د مال او دولت یو پاغه کې
ما هغه داغه زما سره 3 ورځې تیری شي 3 ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره نه پاتې کوم مال ها هغه مال چې هغه ما د چا د پاره د قرض کی خو دی چې دا د پلان کې دی دا چې هغه راشي نو دا بوالي د پلان کې ما باندې قرض ده دا دغه لپاره ما خو دی چې کله هغه راشي نو ور به کم بعضی لوز د وجینا د قرض د وجینا د چا د پاره خو دی شی دغه جدا خبره ده نور زه په دې باندې نه خوشاله کوم چې ما سره د مال دی او هغه باندې 3 ورځې تیری شي نو دی وجینا مال راضی او زی راضی چې څومره زی نور راضی څومره چې لګي امر به نور راضی وما يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني والله غني دي وانتم الفقراء وتاسو غریبانان تاسو محتاج الله تا تاسو محتاج الله غني دي ادي بل خبره کی کلا مشری اگر اشي وړو کله شي ورکی ودا په نور تقسیم کا او نه دا خو جیب کې دم که جیب کې کی دي نو بیا اغلا مشر نور نور کوي ښا نور له نور کې نور محرومه کوي نو زه د قستا شو نور ته نور نه اخلي بس او که او اخلي ودا اپ ټول تقسیم کی تقسیم کی بیا مشر وته ها راشه تو نور والا الله رب العزت هم دغه سکی چې سمره لګې نو امر برازي ښا والله الغني وانتم الفقراء الله غنی ذات به حاجت ذات او تاسو محتاج الله ته وین تولوا او که تاسو شاکړانو یستبدل قوما غیرکم الله بدل کی راولی تاسو نه علاوه بل قوم الله وتاسو بوزي تاسو مړکی تاسو به تبا کی او نور برا ولی ثم لا يكونوا امثالکم بیا باغ نه تاسو پشان کوم جرست راشي اب تاسو پشانتی نه هغه د الله حکم منون کی خلقی سورت په دې باندې ختم شو سورت کې یو تقابل دا اوصاف د مؤمنانو د کافرانو دا نه صورت کې مسله د جهاد وا منافقانو بد خصلتونه پکې اتلس او علتونه د جهاد کول پکار دی ولې د کې اتلس علتونه دي ام حسب الذين في قلوبهم مرض آیا ګمان کړه کسانو چې پزړونو کې مرض دی الله یخرج الله اذغانهم چې الله بچری راو نباسی د دې د زړونو کې نه ولو نشاء لاریناکهم کثر منغوته نو خامخا خودلی به ودی تا لا فلا عرفتهم بسیماهم نو خامخا ته پیجندلی وی دی لري پنخو ولا تعرف انهم في لحن القول او خامخا ته پیجنې دی لرا په چالاکۍ د خبرو باندې والله يعلم اعمالكم الله پويږي ستاسو په اعمال باندې ولا نبلونکم حتا نعلم المجاهدين او خامخا امتحان کو په تاسو باندې تر دې پوری چخکار کو منګه کسان چې مجاهدین دي تاسو نه صبر کوونکي دي ونبلو اخبارکم او خکارکم منګه تاسو خبرونه تاسو حالات یا ونبلو اخبارکم ازمی او منګه تاسو په حالات باندې ان الذين كفروا يقنا کسان چې کفر کړي او صدوا عن سبيل الله ومن منشوی دی دا الله دلار نو شاق الرسول مخالفت کړي د رسول من بعد ما تبين لهم الهدى رست دا غنه چې واضح شه دی ته هدایت ل یزر الله شیا چری دی زر نشي ور کولای دا الله دین ته اس وس يحبط اعمالهم او خامخا بربادي الله د دې اعمال ان یا ایها الذين امنوا المؤمنون اطيعوا الله واطيعوا الرسول تابعداري کوي دا الله تابعداري کوي د رسول ولا تبطلوا اعمالكم او مباطلوا خپل اعمال ان الذين كفروا يقينا کسان چې کفر کړي او صدوان سبیل الله او منشوی د الله دلار ناس مات بیا مړ شو وهم کفار په داسې حال کې چې دی و کافر فلن يغفر الله لهم نشر الله بخن کوي دي ته فلا تهنوا نو تاسو سستی مکوي وتدعو الى السلم او دعوت مو ور کوي روغ ته وانتم العلون او تاسو کامیاب یې تاسو اوچت یې والله معكم الله استاسو سره ده ولا يتركم اعمالكم شريكم بهونه کی استاسو د اعمالنا انما الحیات الدنيا لعب ولهو یقینا دا ژوند دنیوي دا لوبي دي او مذاق ده وان تؤمنوا که تاسو ایمان راوړو ته تقوا یو تیار کړی یو تکم اجورکم درکې به تاسو لا استاسو اجرنا ولا يسالكم اموالكم نو واړي الله استاسو نه مال نستاسو يسالكمها کو واړي استاسو نه فيحفكم نزور راولي تاسو باندې تنگ کی تاسو پاوي باندې ورکا تبخلون تاسو
بخل بوکی ویخرج اذغانکم روباسی ستاسو دزرونو کینه ها انتم بیا تاسو آغا خلق وی اولائی تدعون لتنفقو چرا بلل کې دې د پاره چې خرچ کوي فی سبیل الله په لار د الله کې فمنکم من یبخل بعض تاسو نه هغه دي چې هغه بخل کوي او من یبخل سوچ بخل کوي فإنما یبخل عن نفسه نو دې بخل کوي د نفس د حرس د وجنا د نفس د وجنا د نفس بخیل له والله الغنی او الله غنی ذات ته وانتم الفقراء او تاسو محتاج الله تا الله به حاجت دی غنی دی تاسو محتاج یی وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ او که تاسو شاکرانو بدله کی براولی الله یو قوم ستاسونا علاوه نور ثم لا يكون امثالکم بیا بنی هغه ستاسو شان الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي اللهم غنا سبحانك وتعالى